هغه لس ورځې چې الله جل شانه د هغې باره کې قسم خوري د هغې لس ورځو بس آخري ورځ ده او د برکاتو نه ډکه ورځ د الله جل شانه د رحمتونو د راورېدو او د هغې د فراوانۍ یو بهترینه ورځ ده او په دې ورځې کې چې کوم د دې د برکت او د دې د رحمت سبب او ذریعہ ده هغه یو عظیم عمل دی چې هغې ته قرباني ویلی شي او د هغې یو پس منظر دی چې هغه د یو ډېر لوی زمانې نه چې زموږ څومره عمر دی تقریبا د هغې نه مونږ هغه اورو بار بار چې حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه بیبي حضرت هاجر مونږ چې ورته هاجره وایو علیه السلام او د هغې بچی حضرت اسماعیل علیه السلام دی داسې یو قرباني پیش کړ د الله جل شانه په دربار چې د هغې مثال او د هغې نمونه څوک پیش کولی نشي په کائنات کې یاد ساتئ یو خبره ځان سره ابراهیم علیه السلام قربانی وکړه اسماعیل علیه السلام ځان قربانی ته پیش کو او د ابراهیم علیه السلام بیبي او د اسماعیل علیه السلام مور حضرت هاجره علیه السلام هغه په دغې باندې رضا شو چې زما بچی د الله د رضا لپاره قربانی شي دا قربانی صرف هغه ظاهر دی چې مونږ ته ښکاري اصل قربانی هغه دا نه و چې اسماعیل علیه السلام د هغه واقع مونږ ته مخې ته چې داسې یو قرباني ورکړي اصل قربانی د حضرت هاجر علیه السلام هغه رضا کېدل د الله جل شانه دپاره او د پلار او د زوی خپل منځ کې چې کومه مکالمه او کومه معامله شوې وه دا اصل قرباني وه هغه کردار د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دا اصل قرباني وه خو زموږ نقصان دا دی چې مونږ د قصې ظاهر ته ګورو او کوم چې اصل سبق دی او اصل مقصد دی د هغې نه مونږ بلکل زموږ دماغ د هغې نه عاري دي زموږ دماغ د هغې نه خالي دي چې ولې د نن نه شپږ نیم زره کاله مخکې تقریبا الله جل شانه یو پلار ته حکم کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې ته ستا یو بچی پیدا کېږي د لس اتیا کاله عمر دی د ابراهیم علیه السلام په هغه زمانه کې او الله جل شانه هغه له بچی ورکړي او ډېر زیات په مینتونو او ډېر زیات په دعاګانو یې وله ورکوي چې د بچی هم شي او بیا د 90 سال په عمر کې هم شي او دونه محنت شوي چې د ځوانۍ نه اوسه پورې هغه دعا غوښتي او دقه یو بچی او بیا الله جل شانه هغه پلار ته دا حکم کوي د لس اتیا کاله په عمر کې چې دا بچی بوزه او دا بیبي دی بوزه چې دا ډېر زیات نازبینان دي دا هلته په داسې ځای کې پرېږده چې هلته نه اوبه شته او نه ګیا شته هلته شینکۍ نشته هلته د رهن سهن څه تصور نشته هلته د اوسېدو څه سوچ نشته هلته د اوسېدو د سره څه امکان نشته هلته ځناور هم نشي اوسېدی داسې ځای کې د خپله ښځه او د خپل بچي پرېږده دا الله جل شانه مخکې دا خبره ما ذکر کړې ده اوس هم کوم او دا د قرآن مجید فلسفه ده چې الله جل شانه د انسان امتحان په هغه څیز باندې الي کوم څیز چې د انسان ډېر زیات خوښي لکه زه تاسو یو مثال درکړم یو سړی دی هغه پی ایچ ډي کوي نو په پی ایچ ډي کې دلته څوک د نرسرۍ او د سکول په لیول باندې هغه نه ایګزام نه الي د هغه نه چې لیول د هغه نه چې کوم ایګزام الي هغه په کوم لیول الي د پی ایچ ډي په لیول باندې به هغه پی ایچ ډي ته به ګوري
دا آرټیکلز ته وګوري، دا ریسرچ پیپر ته وګوري، دا تحقیقات ته وګوري، په هغه بنیاد ته ایگزام وي. دغه شان الله جل شانه کوي. الله جل شانه انسان ته ګوري چې کم یو سیس هغه د سې چې هغه د امتحان دی، په هغه سیس کې د امتحان دی. نو ځینې انسان هغه چې دا د مال دولت سره ډېر زیات محبت یې الله جل شانه په مال دولت کې راټینګ. ځینې انسان په خپل بچو باندې ډېر زیات مین و هغه بچو کې راټینګ، کله به بیماری راولي، کله دیوالي، کله سوکي، کله سوکي. ځینې انسان د خپل بیبي سره ډېر زیات مینی، الله جل شانه په هغه کې په امتحان کې وګورځي. ځینې انسان د خپل والدینو سره ډېر زیات مینی، الله جل شانه په هغه کې په امتحان کې وګورځي. ځینې انسان د خپل علم سره او د خپل معلوماتو سره او د خپل مهارت سره ډېر زیات شوق او مینه محبت یې الله جل شانه په هغه کې په امتحان کې وګورځي. نه ابراهیم علیه السلام له چونکه الله جل شانه بچي ورکړو، هغه د الله ستیا کالو عمر د ابراهیم علیه السلام 90 سالو. نه الله جل شانه چې د ابراهیم علیه السلام مینه محبت خپل بیبي او د خپل بچی سره سیوا او الله جل شانه امتحان کې هغه شان واغست او دا بچی او دا خزا دا په دې ځای کې پرې چې الته نه غیاشتا، الته نه شینګېشتا، الته نه وبشتا، الته زناورم زندگی نشي تیرولې. ابراهیم علیه السلام مبارک به هغه کامیاب چې پس کې ته الله جل شانه امتحان غستو هغه سیس هغه کور کو ابراهیم علیه السلام سرته رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. او استا ډېر پاک کور دی او الته ما خپل بچی پرې خوده چې ته ماته دا حکم کې چې دا زه ډېر زیات د دې ځای کې خپل بچی پرې د پته لګي دې ځای کې سپخوانی اثرات شته د انبیاء کرامو سګړ به تیر شوي، ځکه به ته ماته دا وایې چې د خپل بچی دې دلته پرېږده چې دې ښه اثر والی دې ځای نه. یاد ساتئ یو انسان هغه چې یو ماحول ته ځي د هغې ماحول په هغه باندې ډېر زیات لوی اثر یې په هغه 10,000 کتابونه هغه اثر په انسان باندې نشي کولی کم چې یو معمولی شانته ماحول په انسان باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تمام انسانان چې پیدا کیږي دا په فطرت اسلامی پیدا کیږي. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر ماشوم چې پیدا کیږي دا په اسلامی فطرت باندې پیدا کیږي. په بیا چې شي الله نبی علیہ السلام فرمایل دا ماحول دی یهودی کی یا عیسائی کی یا مجوسی کی، فابواه یحودانه وینصرانه ویمجسانه. دا هغه د مور او پلار ماحول هغه د خراب ډېر لوی کتابونه هغه اثر نشي کولای د انسان په ژوندۍ باندې او د انسان په ژوندۍ کې انقلاب نشي راوسته کم چې یو معمولی شانته ماحول د انسان په ژوندۍ انقلاب راولي او د انسان ژوندۍ بدلي. ابراهیم علیه السلام ته چې الله جل شانه حکم وکړ چې دغلته دا بچی پرېدا او په داسې ماحول کې چې الته ژوندۍ تیرولو سره امکان نشته، دلته به څنګه ژوندۍ تیر 2 کیلو کجوري ځان سره واغستې ایو مشک ځان سره واغستو الته پای کې لګي شانتي وګړي او پرې خو خپل بچي. په ابراهیم علیه السلام دغه وخت یو جمله ذکر کړې لګ قرآن مجید چې سړی صحیح مطالعه کوي په دې زبان کوي رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وای خدای داس یو ځای دی چې نه پکې وبشته نه پکې غیاشته خو ډېر محترم ځای دی، زه پکې د خپل بچي پرېږدم. ابراهیم علیه السلام خانه کعبه وروسته جوړه کړې وه چې اسماعیل علیه السلام کله غټ شو هغه ورسره خانه کعبه جوړه کړې. ابراهیم علیه السلام ته څه پته وه چې دا عند بیتک المحرم دا ستا کور دی او ډېر احترام والا کور دی. د ابراهیم علیه السلام ته څنګه پته ولګېده؟ خو الله جل شانه چې ورته حکم وکړي چې دا بچي دي دغلته پرېږده، پته لګي چې دا ماحول ډېر بهترین ماحول ځکه ابراهیم علیه السلام دا الفاظ ذکر. دا خو یو خبره و چې حضرت ابراهیم علیه السلام په هغې کامیاب شو. بیا ته هغه د بیبي حوصله هغه ډېره عجیبه ده. ابراهیم علیه السلام یې هلته پرېږدي وایي زه په سفر باندې هلته چې پرېښوده واپس ته را روان شو دلته تاسو پاتې شئ او زه دننه لاړ. ای ابراهیم حضرت هاجر علیه السلام وایي ای ابراهیم ته مونږ چا ته پرېږدي ته څه کوې چېرته ځې؟ ابراهیم علیه السلام خاموش دی، الله جل شانه حکم دی. بیا تپوس کوي
بیا تاسو کې اخر کې دا وایي چې ابراهیم علیه السلام په پیغمبر ته سوچ کړی دی چې یو کار کوي یو حرکت کوي یو خبره کوي دا نبی شان دا نه چې هغه ځان نه یو کار وکړي. الله جل شانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر چې د خپل خبر وباسي دا الله حکم دی. پیغمبر چې حرکت کوي دا الله حکم دی. پیغمبر قول او فعل دا الله جل شانو حکم دی، ځان نه کوي. ابراهیم علیه السلام دې چرتا مونږ په دې ځای کې پریدي خو د الله حکم وین. حضرت هاجر علیه السلام کو فرمایل چې ابراهیم الله جل شانو آیات ته حکم کړی چې مونږ دلته پریدا. ابراهیم علیه السلام ته فرمایل نعم، او الله جل شانو راته ویلي چې د خپل بچی دلته پریدا. وی ټیک ته ابراهیم چې الله جل شانو ته حکم کړی دی، زموږ هیڅ پروا نشته، الله جل شانو به مونږ چرته نه ځای کړي. دې ته ایمان ویلې شي. څه ته ویلې شي؟ ایمان. د ایمان دا مطلب نه دی چې تاسو ته اقرار باللسان وایي چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله. دا په اقرار دی، صرف اقرار. دا ترجمانی ده. اصل څه تصدیق بالقلب دی، د زړه اعتماد په الله جل شانه باندې او د زړه اعتماد د الله جل شانه په احکامات باندې. دا یو د سیس دی چې د شریعت ایمان ویلې، د قرآن ایمان ویلې، د پیغمبرانو ایمان ویلې. او دغه ابراهیم علیه السلام دغه اعتماد وکړ د الله جل شانه په ذات باندې. دغه حضرت هاجر علیه السلام هغه اعتماد وکړ د الله جل شانه په ذات باندې. حضرت ابراهیم علیه السلام لاړو دغه سمود تیر شو. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله جل شانه فرمایل خوب کې زموږ عقیده دا د پیغمبر خوب دا 100% وحی ده. سوي د پیغمبر خوب دا 100% وحی ده. مونږ ته چې کوم خوبونه راځي دا شیطانی آثار هم کېدای شي، دا د الله جل شانو د طرف نه بشارت هم کېدای شي، زیری هم کېدای شي، او دا د دماغ او د معدې د هغې بوج هم کېدای شي په انسان باندې چې کله ګډوډ خوبونه وي داسې کېدای شي. خو د پیغمبر خوب هغه داسې نه وي. هغه چې کله خوب ویني ته وحي وایي. 3 شپې مسلسل حضرت ابراهیم علیه السلام او خوب ولیدو چې زه خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام هغه لګیا یم ذبح کوم د الله جل شانو په حکم باندې. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې الله جل شانو دا غواړي چې د بچی قرباني دی ورکړي. ابراهیم علیه السلام راغی، بچی د 6 کالو دی، اله دومره دی. فلما بلغ معه السعي، کله چې دومره شو چې د لوبو شو، الله جل شانو ته فرمایل اوس لاړ شه د خپل بچی د ذبح کا. اصل کې الله جل شانو تاسو ته موي امتحان لي، په هغه څه باندې انسان امتحان لي، په کم د کم یو څه سره چې د انسان ډیر زیات محبت یو ډیر زیات شوق، لاړ شه بچی د ذبح کا. ابراهیم علیه السلام راغی، حضرت هاجر علیه السلام ته وی چې زه د خپل بچی زما یو دوست دعوت کړی، د خپل بچی بوزم دعوت یې کړی، دعوت زما دا بچی ما الله که دا به بوزم ځان سره، دی به زما د اشنا سره او زما د هغه دوست سره عادت بشي او د هغه سره به تعلق جوړ. ګورې نه پلار ته خیال نه کړي، نه کله بچی ځان سره بوزي پروګرام له د دې دپاره بوزي زما کم تعلقدار خلک دي چې هغه زما دا بچی مو پېژني چې دا د پلان کې زوی دی، او دا ښه طریقه ده، بله طریقه. او پښتنو کې خو بیا ډېره ښه طریقه ده. ځکه یو پښتون نه چا تپوس وکړي چې هلکه ستا دوستان ډېر دي که د پلار دوستان دې ډېر دي، هغه ورته چې زما دوستان ډېر دي. د پلار بېادبي مه کوه که نه، هغه ورته د پلار بېادبي نه کومه، خو زما دوستان هم زما دوستان دي او زما د پلار دوستان هم زما دوستان دي. زما دوستان زما د پلار نشي کېدی، خو زما د پلار دوستان زما دوستان کېدی شي. دا یو ښه طریقه ده، بهترینه طریقه ده چې انسان د خپلو بچو تعارف د خپلو ملګرو سره وکړي. خبره مې دا ذکر کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت هاجر علیه السلام ته وفرمیل چې زما دا بچی ما سره لږ پرېږده او زما یو دوست دعوت کړی دی هلته بوځه. هغه روان کړو بیت الله شریف د خوا نه، اوس چې کوم ځای کې بیت الله شریف دی دې ځای نه روان کړو، مینا طرف ته بوځي، مینا طرف هلته بوځي او د الله جل شانو حکم دی چې دا بچی د ذبح کا.
ابراهیم علیه السلام پڑھ کې دا یو خبر کې چې یا الله دا سیندا چې تا مال بچی راکو په دې عمر کې چې 90 سال تر رسیدلې ما 95 سال تر رسیدلې ما زما بچی دا د غټ شو د دومره محبت زما سره نشته یا الله چې تا به پریدم دا سیندا خدای زما چې کوم مخ کې محبت او زما چې کوم مخ کې اعتماد او زما چې کوم مخ کې مینوا زما چې کوم مخ کې نیت او زما چې کوم مخ کې نه اخلاص او هغه اوسم زما پزړه کې دی یا الله دا څنګه چې هغه کې څه کمه راغله د اسماعیل په وجبانه نه دا څه نشته یا الله خیر غیر اختیاري محبت مې د اسماعیل علیه السلام سره کوم چې د اولاد سره د انسان او دا څنګه چې زما پزړه کې دونه ځای کړي حضرت اسماعیل چې دا هغه د وجستا محبت ما هیر کړي او شاته مې غرزول نه دا څنګه اسماعیل علیہ السلام راون کې شیطان راغی ابلیس راغی اسماعیل علیہ السلام هغه ته وی وتا ته پدشتا اول ابراهیم علیہ السلام راغلو وتا ته ودا سکه ابراهیم ودا الله جل شانو له حکم دے هغه پس زما د الله جل شانو د رضا کار دے الله جل شانو عبادت ته بس هغه سر کوما شیطان ته وی د الله جل شانو د رضا نورم کارونه شتا د الله جل شانو د رضا نورم کارونه شته یوازې دا کار دا شیطان کله نا کله یو عجیب وار کوي په انسان باندې دا خلکو ته دا خبره کوي وای دا پلان کې نیک عمل مکو دې پسې دا بل کار نور ډېر نیک اعمال لکه تاسو له مثال درکم دا قرباني ورزيدي مستاو زین کې دا خبره اچي ته دا 1 لک روپے په قرباني ورکې دا چې تقریبانان لوري نه ورکې غریبانان لوري نه ورکې غریبانان لور کې دا به سکارو نه الله جل شانو چې کوم عبادت په کوم ځای مقرر کړی دی په هغه ځای کې هغه کول هغه عبادت د صدقات او د چا سره د همدردۍ د هغه ځان له فضیلت او خپل یو ټیم او خپل یو حالي باغی کې خلک دار بل یو موقع ده او قرباني کول د ځان له یو موقع په هغه کې د عبادت دا درې ورځې د قرباني چې اونښ وخت څه ختم دا ټول عمر نه دی صدقې پټول کال کیږي قرباني بیا پټول کال کې نه کیږي ستنه جوړیږي بیا یو په ځای 500 سلال کې سره فائدې نشته هغه نه ملاوي کوم چې په دې ورځو کې ملاويږي سر په دې باندې شیطان حضرت ابراهیم علیه السلام ته د الله جل شانو د رضا او نورم طریقې دی هغه ولې نه کوي دا کې چرته عبادت کوه چرته د الله جل شانو کور جوړ کا چرته ذکر اذکار کوه چرته منځونه کوه چرته صدقې کوه اته ډېر نیک سړی ته بغیر د ملمنه روټه نه پرې د سره ته دومره نیک انسان اوس یو خبر د زړه ترا خوشوي د پتن لګي چې صحیح ده که صحیح نه ده اته سکه د هغه په بنیاد باندې دونه بهترین زوی چې الله جل شانو تعالی درکړي دي ته هغه علاوه اته د الله جل شانو کوم نو اذا سم کوا ابراهيم عليه السلام کو پیجن دا شیطان دے کانی راوا واست گزارے به نه پس وکړي اسماعیل علیہ السلام دراغه بچیا دا ته پدشت پلار دي څه ته وځي او دمه د بابا د مرګري دعوت ته غیلې وځي التزم نه التزم وځي تا علالي نه پلار څوک نه علالي غوته مړکې دي نه وی پلار څوک نه وي پلار خو زما سره ډېر مینه محبت ته څه نه شي کېده شیطان وته تا ته پته نشتا چې الله جل شانو ته حکم کړي او الله جل شانو ستا په ذبح باندې د امتحان لیوس تا علالي اسماعیل علیہ السلام ته پته ولګي چې شیطان دې او ته اے خبيثه تا ته پته نشته چې الله جل شانو زما مور زما تربيت څنګه کړې ده دا خو زما یو نفس ده دا خو زما یو جسم ده او په دې کې صرف یو روح ده که زما چرته زر ارواح او زر بدنونه دا به من د الله جل شانو د رضا لپاره قربان کړي کله چې صحیح مور په تربيت کې معصوم پاتې شي هغه د وو کالو په عمر کې د څه خبرې کوي کله چې صحیح زنانه په تربيت کې یو معصوم پاتې شي هغه بیا د ابلیس مقابله کوي هغه د ابلیس د چالو نم نېری اته چا په وسوسو باندې د وسوسو نه متاثر کی شیطان نشي دوکه کوي دا پیغام دې په دې واقعات کې یاد ساتي به حضرت حاضر راغی چې دغه نکیه په کانو گزارونو کله اسماعیل علیہ السلام به حضرت حاضر راغی ته پدشتا ابراهیم ستا بچی چرته بوتلو هغه ته ما ته پته چرته بوتلو مرګري دعوت تلته پته نه اخ علاله نه لري دا غوسر دونه مینه محبت ته نبی صلی الله عمر کې الله بچي ور کړو اوس بیا علاله مینه محبت خو ګورم د ابراهیم علیہ السلام د خپل بچی سره دا څنګه شي کېده او دا نه د الله جل شانو حکم
هغه ته پته ولګي چې ابلیس ته الله جل شانو په حکم باندې خفقيږي او ته او خبيثه دا ته پته نشته چې الله جل شانو حکم دی حضرت ابراهيم ته کړه زما خاوند ته چې اسماعیل حلال کا دا خو یو اسماعیل له کمال الله جل شانو زر اسماعیل راکړه هغه هم د الله جل شانو د رضا لپاره ما قربان کړو دا څه به کړه دغه سوچ دا کوي ساروی په یو لاک ته چرته په 80000 ملو شي سوچ دا کوي دا چې ویلې وې چې هر یو انسان بزی مینا تا او الته خپل بچي د لاس نه نشي اسبه ولا بمره چاړک دینور به د سنوي د چا پلار بدا کار کړي وي د چا دادا بم نه وګړي الته تل ګران دي مشکل دي یوا بچي بیا په دغه نیت بوتل دا دوی مخه سوچم نشي کولای انسان بیا درېمه خبره د بچي مره اسی چاړک دا اسی بیا ورته پته ولګي چې دا څونه ګران کار ابراهيم عليه السلام دا سه وکړه چې نږدې شو کم ځای کې چې مینا کې ذبح کو الته ابراهيم عليه السلام خپل بچی ته وی وصیا تا ته پته شته زه خبره کوم تا عجيبه اسماعیل عليه السلام محسوس کړ چې ما سره بس کی لکه شیطان خبر نه محسوس کړ بچی ته پته شته اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى اے بچیا یو خبره ته کومه ډیره مشکله خبره ده نه شم کولای دا ځکه زما عمر ته وګوره تخپل عمر ته وګوره زما مینی محبت ته وګوره او زه تاسو سره وکاله پس ملاو شوی ما او الله جل شانو را ته حکم کړی دی په خپل خوب کې زتاینه ما ته ذبح کوما فانظر اے بچی لک سوچوګه ما دا ترى بیا ستا کمنټ سری دی بارک ستا رائے سره ما دا ترى ستا رائے سره دی بارک اسماعیل علیہ السلام د ډېری خزنانه په تربیت کې پاتې شو سيوتوي يا أبت افعل ما تؤمر يا أبت افعل ما تؤمر داس الجملة زما د خپل رب قسمی چې د الله جل شانو د حکم په تعمیل کې په کائنات کې چانه د ویل کم چې حضرت اسماعیل ویلو علیه السلام یا ابتی ای زما بابا یا ابتی دا لفظ اصل کې یا ابتی هغه منځ کې چې کوم یا وا هغه ختم کړه تاسو ته هم چې دې فائدہ څه ده یا ابتی نه یا ابتی جوړ یا ابتی تازیرتی یا ابتی بیا اخوا افعل ما تؤمر س افعل ما افعل كما تؤمر چې ته حکم شوی یا ابتی افعل په افعل کې چې کوم الف او غیر وګرځو ختم تفعل تفعل یا من نه ختم کړه حمزه من نه ختم کو الف من نه ختم او سوې یا ابتی افعل ما تؤمر عجیبه جمله ده څه مطلب ده اے بابا ته هغه څوک چې تا ته حکم شوی دی ابراهيم عليه السلام صرف داوی اني ارى في المنام اني اذبحك بچي زتا په خوب کینم چې تا ذبح کوما ندی جواب د اسماعیل علیہ السلام دی طرف نه دا پکارو چې بابا ذبح می کنه څه پکارو ذبح می کنه نه اسماعیل علیہ السلام چې جواب ورکړي دا څنګه ورکړي چې ما ذبح کا اسماعیل علیہ السلام جواب ورکړي یا ابت فعل ما تؤمر منځ نه سیوي حروف وګرځول د دې لپاره چې تادی کوا زر کوا او بیا سوي اذبح ما تؤمر نه دی ویل چې ما ذبح کا افعل ما تؤمر دا خو یو ذبح د الله جل شانو طرف نه چې کوم حکم کیږي هغه ټول را سره وکا دا مطلب چې څه حکم د تکیږي د الله جل شانو طرف افعل 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 اذبح لفظ نه راغلی چې ما ذبح کا افعل کوا کوا چې سکه او یا ابت افعل مزن یا مغرزیدا الف مغرز سمته زر کوا زر کو د الله جل شانو په حکم کې چرتا لیټ نسران شي چرتا تعجیل بګران شي رستواله بګران شي تاخير بګران شي دا څنګه دا شاته تربیت موجود دی د حضرت حاجر علیه السلام ځکه دا خبره بیا سوې خپل بعد د اوس کردار دی اوس عجیبه خبرې دي نه مکالمه شروع شوه د اسماعیل علیه السلام چې هغه ډېر یو بهترین سبق ته د امت لپاره د هغې د نسل د امت د نسل لپاره اسماعیل علیہ السلام وی بابا یو خبره ته کوم ډېره عجیبه داسې وکړه که نه زما خپې وتړه زما لاسونه وتړه شاته اے بابا د دې دپاره وتړه هسې نه چې ته چېرته په ما چاړه راکاږي او د هغې چاړې د وجې نه زما خپې لاس هغه ګډوډ شي
کېناست اوس دې خوا ګورې بس شو دا د ماشومان په جوړوي موږ ته استادانو یې بره مه ګورئ جاز ته چې جاز هم روانې مونږ دا شی چې مونږ پرېښي یعنې مونږ ترقي نه شو کولی چاینا ته یو چاینا نه څوک راغلي وو چېرته که نه یو سړی تللی و چاینا ته د پاکستان نه نو پاکستاني وي مونږ ډېره زیاته ترقي کړې ده هغه چاینا والا ورته وایي څومره ترقي م کړې وایي ډېره زیاته ترقي م کړې ښځه چاینا والا ورته وایي کله چې جاز بره روان وي تاسو ورته بره ګورئ که نه وایي مونږ خو ورته ګورو داسې وایي دې ته ترقي نه وایي دې ته ترقي د انسان چې کوم کار وي هغې سره کار ساتل پکار دي ښه نو خبره مې دا ذکر کوله چې اسماعیل علیه السلام بابا زما خپې لاسونه دا وتړه د دې دپاره ای بابا زما خپې لاس اخوا دې خوا نه شرط تا تکلیف در نه کړم دا اوس ادب او احترام دلته پلار له دیکه ورکوي د کور نه وځه ته پکې چا راوستی دلته خو مور یې داسې تربیت کړی وایي دې دلو دوس او بېغیرته پته نه کم کم الفاظ ذکر کوي د پلار دپاره وایي ته ټول عمر بار تېر کړی ده ستا دپاره څه کړي ما ټول محنت ستا سره کړی ستا تربیت مې کړی هغه پلار د ګریوان نه نیسي هغه له دیکه هم ورکوي د خپل ملګري خیال ساتي خو د پلار خیال بیا نه ساتي د شاته تربیت چې کله د مور صحیح موجود بیا څه وایي بابا زما خپې لاس وتړه چې دا تکلیف میلاو نه شي خپې لاس کې ابراهیم علیه السلام ولې وتړل ابراهیم علیه السلام چاړه راکاږي مزه نه کوي چاړه راکاږي مزه نه کوي ابراهیم علیه السلام ډېر زیات حیران شو راغې چاړې راواغستې خو ګډه پرته وه کش په هغې باندې ګډه تېره کوله دلته خو مونږ ته حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي د څاروي مخې ته چاړه مه تېره کوئ هلته بچي دونه خطرناکه قرباني دی چې د هغه مخې ته چاړه هم تېره کوي د څاروي تکلیف نه نبي علیه السلام وفرمایل هلته د اسماعیل هغه انسان دی چې د هغه په تندي کې د محمد رسول الله د نسب هغه نور هغه مونږ ته ښکاري هغه الټه پروت دی او د هغه مخې ته چاړه تېره کولی شي عجیبه خبره ده ابراهیم علیه السلام راغی بیا ورته اسماعیل علیه السلام وایي بابا یو کار وکړه د خپې لاس راله پرانیزه په ځان نه مې لږ لرې وساته بچیه ولې داسې ولې وکړم او الټه مې که بابا الټه مې که د دې دپاره چې ستا نظر په ما نه لګي یا خپلې سترګې وتړه بابا چې ستا نظر په ما باندې چېرته ونه لګي ابراهیم علیه السلام سترګې وتړلې بابا ما ځان لږ لرې کا هسې نه چې ته چاړه راکاږي او ستا سپینو جامو ته زما د جسم د اینې دارې لاړې شي چېرته ادب او احترام ته ګوره دلته خو د پلار په زندګۍ باندې د پلار په عزت باندې داغونه لګوي خلک پلار ته څه نه وایي دلته خلک پلار فریاد کوي د بچو نه پلار خبر نشي کولی بچي دا پلار ته داسې وردانګي ته به چې دا پلار دی او هغه زوی دی دا زما د مخې کېږي ځکه دا خبرې کوم هلته ابراهیم علیه السلام ته بچی څه وایي بابا ما ځان نه لږ لرې کړه بیا لاس راله پرانیزه واپس او الټه مې کا بابا چې تا تکلیف نشي بابا ستا په سپینو کپړو باندې چېرته داغ ونه لګي زما دیږي امام خازن رحمت الله علیه ذکر کړي په خپل تفسیر بیا څه وایي هغه ته تپوس کې بچي اوسه پورې دی وایي چې خپې لاس راله وتړه اوس وایي چې خپې لاس پرانیزه څه وجه کېدی شي بابا وایي تا ته پته نشته هسې نه چې وروسته تاریخ دانه خلک راشي وروسته هسټرۍ والا خلک راشي او هغې هسې نه چې په خپل کتاب کې دا خبره ولیکي چې اسماعیل هغه په ذبح باندې رضا نه او پلار د خپلو لاسونه تړلی او په زور باندې ذبح کړی زه دې ته نه یم تیار چې بله ورځ یو سړی دا خبر رقم تراز کړي بله ورځ یو سړی دا خبره په خپل کتاب کې ولیکي چې اسماعیل هغه په زور ذبح شوی زما خپل لاس پرانیزه زه به خوځم هم نه انشاءالله ستجدني ان شاء الله من الصابرین ای بابا زه به ډېر زیات صبر کوم خیر دی ته کوه چې څه کې سره دا مکالمه او دا ادب او دا احترام او دا مینه او دا محبت او دا قربانی دا هغه اصل څیز دی په دې قربانی دا د دې ورځې پیغام دا هغه پس منظر دی دا هغه څیز مونږ چې په چاړه راکاږو او دا هغه څیز چې باندې مونږ سوچ کوو چې په 80,000 والو کې په 10,000 والو کې په 1 لک والو چې شی ارزان ملاو شي داخله اکه دې ویلې چې بچي قربان کړل نو اصل څیز د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام دا هغې د کردار دی د هغې د خبره ده د هغې د مکالمه ده د یو بل سره دغې نه سبق اخیستل پکار دي الله جل شانو د عمل کولو توفیق راکړي الله جل شانو په دې ورځ زموږ چې دا څونه اعمال دي الله جل شانو دي په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي فدلاهما بغرور
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ترجمه پرون شوی وه د هغې 25 نمبر آیته پورې اوس څه خبره پکې پاتې وه. فدلاهما بغرور مایله کړه دا دواړه ښځه خاوند شیطان بغرور په دوکه ورسره وکړه او دوی مایله کړه ونې ته هغه بوټي ته هغې الله فرمایي ویسکو. نو فلما پس هر کله ذاق الشجرته ویسکو هغه بوټی بدت لهما سوآتهما بدت ښکاره شو لهما دي ته سوآتهما د دې هغه پټ اندامونه سوآتهما دي شرمګاهونه واتفقا دي شروع شو یخصفان علیهما چې راخورولې په یو بل باندې یا په ځان باندې من ورق الجنه د باغ هغه پاڼې بعضې پاڼې د باغ. د دې آیت مبارکه دا جز دا انتهایی او لوی پیغام دی. څه پیغام دی په دې کې؟ آدم علیه السلام او حوا علیه السلام هغې بوټی وسکو نو شرمګاهونه یې ښکاره شو نو هغې بیا کوشش کو چې خپل ځان یې پټ کړی وی. مونږ به داسې ووایو چې د پیغمبر نه د پیغمبرۍ نه مخکې کومه ګناه کېږي نو دا وړه غلطي خطا او خطا خو الله جل شانو امت ته معاف کړې ده نو پیغمبر ته به څنګه نه معاف نه پوهېږي په دې به. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل رفع عن امتی الخطأ والنسیان زما د امت نه هیره او خطا د دې بوج ته الله جل شانو لرکړی دې بوج پې نه دی ورچولی که یو سړی خطا شي یا ته هیر شي خیال هم دی دا الله جل شانو ته معاف کړي. الله جل شانو دله په دې سزا نه ورکوي په خطا او په یاري باندې په یاري نه په هیره باندې صحیح ده یره خو بل شی ده. اوس راځو د آدم علیه السلام دی واقع ته یا موسی علیه السلام یو سړی په سپېړه والی ووجلی او که ستا خیالي هغې واقع ته نو قتل دام یو ګناه وه څه وه د یو ګناه وه چې موسی علیه السلام سړی مړ یا آدم علیه السلام د الله د حکم نافرماني وکړه لکه دلته چې الله منع کړه او دې ته به نه ورنږدې کړي او ورنږدې شو. نو دوه خبرې په دې کې ځان سره یاد ساتي. د آدم علیه السلام دا کومه خبره چې وه دلته یا د موسی علیه السلام سپېړه او په هغې باندې مرګ نو موسی علیه السلام او خدا نه غوښتل چې دا سړی دې مړ شي هغه سړی مړ او آدم علیه السلام خو بلکې اراده وکړه چې دا څیز زه خورم نو موسی علیه السلام نه خطا شوی وه خو دلته څه چلو چې آدم علیه السلام دا څیز وخوړ نو موږ وایي دا دواړه د نبوت نه مخکې وو. آدم علیه السلام ته نبوت وروسته میلاو شو دې وخت کې نبوت نه و میلاو او موسی علیه السلام هم وروسته د نبوت میلاو شو که ستا خیال کړي لاړو مدین ته او شعیب علیه السلام سره ګډې بیزي ورسره ولید هغې نه پس چې راتلو په لاره کې په یو ځنګل کې ورته نبوت میلاو شو که ستاسو خیال یو رڼا یې ولیده قرآن مجید کې واقع مخکې هم تېره شوي وروسته هم راشین شو نو وروسته نبوت میلاو شو. نبوت نه مخکې موږ څه وایو پیغمبر نه خطا کیدی شي د نبوت نه پس نشي کیدی. ولې نشي کیدی؟ ځکه نبوت چې پیغمبر ته میلاو شي نو دا خو بیا د خلکو دپاره نمونه او مثال شي. نو که پیغمبر چېرته ګناه کوي بیا او الله جل شانو فرمایي د پیغمبر تابعداري واجبه ده څه ده اطیع الله و اطیع الرسول وایي که نه و اطیع الرسول څه مطلب دی پیغمبر تابعداري دا واجبه ده. نو که پیغمبر چېرته ګناه کوي نو ته به د هغه د ګناه تابعداري کې د ګناه تابعداري واجب وي چېرته ځکه مونږ وایو د پیغمبر نه پیغمبرۍ نه پس ګناه نشي کېدی. خو د آدم علیه السلام دا ګناه ګوره یاد ساته ګناه کبیره نه وه څه نه وه لویه ګناه نه وه وړه ګناه وه صغیره ګناه ځکه الله جل شانو چې ورته دا فرمایلو چې دې بوټي ته مه نږدې کېږه نو دی ورته حکم کړی دی ته تنزیحي حکم وایي څه تنزیحي چې بس ځان وساته دې څیز خیال هم دی شاګرد استاذ ته وایي چې دې خبرو نه ځان ساته لکه نه خبرې داسې نه چې د استاذ دا حکم څه فرض نه وي خیال دی خو هغه یو چایس ورکړی چې دې څیز د مزه تا ته به نقصان میلو شي
نو بیا که هغه څیز له ورځي خو صرف د انسان د نقصان میلاویږي دا مطلب نه چې دې سړي کفر وکړو چېرته کفر نه خو منع کړي بس دا استاذ تجربه یا څه بله څه فایده یي په دې کې لکه خیال وکړې آدم علیه الصلاة والسلام الله جل شانو د دې نه منع کړی مونږ به ووایو د اکثرو مفسرینو قول چې دا د غنم یو بوټی و د غنم نه یې منع کړی هلته یې منع کړی دلته ورته وایې خوره څه وایې ورته نو څه حرام او ناروا څیز نه و خو دې ته مونږ ووایو چې د آدم علیه الصلاة والسلام کم کار کړی دا مکروه تنزیهي و څه یو معمولی شان مکروه کار و خو د پیغمبر معمولی مکروه شان کار د الله جل شانو مخې ته ډېر لوی کار ځکه پیغمبر هغه خو وی آی پی شخصیت د الله مخې ته لکه دی چې ته معمولی شانتې غلطي کوي نه الله جل شانو په غټه حسابوي ځکه عام خلک هم بازار کې ګناه کوي او یو عالم کوم ګناه کوي نو دواړو کې فرق یي که نه خلک عامو خلکو ته څه نه وایي خو که یو عالم یو کار کوي نو هغه بیا شیندي هغه کار په معاشره کې هغه سړی نه معاف کوي ګوره یو عالم دی دا غلط کار یې وکړو دغه شان چې د خلکو طبیعت دی دغه شان د الله جل شانو فیصله او حکم د الله جل شانو فیصله او حکم دا دی چې عام سړی کو ګناه کوي دونه مسله نشته خو که یو خاص سړی ګناه وکړه د الله جل شانو په نسبت باندې دا ډېر خطرناک کار لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو یو مطالبه کړی د نبی علیه السلام الله ورته وفرمیل دنیا به هم درکو خو تاسو له به سزا درکو په دنیا کې دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نکاح نه به م وباسو او په آخرت کې به د عذاب درکو فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا راځئ دا خپل دنیا والی خو د پیغمبر نکاح هغه ستاسو نکاح ختمه ستاسو څنګه خوښه ده ولې الله جل شانو فرمایي د پیغمبر بیبیانو تاسو ډېر وی آی پي خلک یې نو تاسو که یو تاسو د دنیاوي څیز مطالبه کوئ نو دا زما نه د خوښئ تاسو د دنیا مطالبه وکړئ تاسو آخرت ولې نه خوښوئ تاسو خو د پیغمبر بیبیان یې حالانکه هغه د ګناه کار خو نه و بیبیانو صرف دا ویلي که زموږ دا ترکاري لږه غوړه شوه نو ښه به او ډېره فراواني راغلې مسلمانانو ته فتوحات میلاو شو ټول ملکونه یې هغه قبضه کړه نو که موږ له څه د خوراک ښه شان څه څیز مقرر شي نو ښه به ډېرې فقر و فاقې موږ تېرې کړي څه غلطه خبره خو نه وه ټیک خبره وه نبي علیه السلام په دې خفه شوی د پیغمبر بیبي او آخرت پرېښودل او دنیا اثر کول دا څنګه خبر نو دلته آدم علیه الصلاة والسلام الله جل شانهو د جنت نه راویستو په څه باندې د غنم په دانه باندې په معمولي شان څیز باندې دا ولې د غنم دا دانه خوراک څه ګناه نه وه خو د آدم علیه الصلاة والسلام د شان مطابق نه وه ځکه الله جل شانهو ته وفرمیل چې زه د دې ځای خیال هم نه دی خبرې داسې مسله ده ښه نو زموږ عقیده څه ده زموږ عقیده دا ده چې د پیغمبر نه د پیغمبرۍ نه پس ګناه نه کېږي دغه شان موسی علیه الصلاة والسلام چې سړی په څپېړه والی و راغورځولی و مړ کړی و نو هغه هم د موسی علیه الصلاة والسلام غوښتنه خو وشوه بس نو هغه هم یو خطا وه خو خطا د نبوت نه مخکې ولا پیغمبري نه وه میلاو شوي موسی علیه الصلاة والسلام پیغمبرۍ نه پس خدای آیډیل شي نمونه شي بیا خو به خلک تابعداري کوي د ده نو بیا د دې څپېړې تابعداري نه کوي ښه چې هغه وژل کوي خیال هم دی بیا خو به نقصان وشي یوه خبره خو دا وه چې د پیغمبر نه ګناه کېږي که نه کېږي دا یوه مسله ډېر یو اوږد بحث دی او تاسو ته ما د شړلو الفاظو کې وي ساده ساده الفاظ دویمه یو خبره دویمه مسله په دې آیت مبارکه حضرت آدم علیه الصلاة والسلام او حضرت حوا علیه السلام الله فرمایي چې دی هغه بوټی اوسکو د دې لباس ته دې نه ما لر کو اول اوس مې ته په لباس کې خبره کړې چې دا کم لباس څنګه لباس یوه دلته اوس یو بله مسله ده مسله دا ده چې هغه یو د فطرت مسله ده چې الله جل شانه فرمایي چې بدت لهما سوآتهما دې چې دا څیز اوسکو د دې لباس ما لر کو د دې شرمګاهونه دې ته ښکاره شو او دا شرمګاه دپاره الله یو لفظ استعمال کړی سوآت سوآ هغې څیز ته وایي چې انسان ته په هغې باندې تکلیف وي صحیح وته تکلیف یې وته شرمګاه ته الله دلته د تکلیف نوم ورکړی مطلب دا دی شرمګاه چې د انسان کولاویږي انسان ته تکلیف رسي څه رسي تکلیف رسي حیا ده که نه انسان فطرت کې الله جل شانو حیا چولی اوس دویمه خبره وګوره تا ته ما ووي چې دې وخت کې آدم علیه الصلاة والسلام د نبوت نه دی میلاو شوی جنت ته که نه لا نبوت نه دی میلاو شوی غوږ کړه دې خبرې ته چې آدم علیه الصلاة والسلام نه الله کپړې درکړې او حضرت حوا علیه السلام نه زر زرې پاڼې راواغستې او په ځان پورې جوختې کړې د دې څه مطلب دی دا یو لوی پیغام دی د ملک ته خلکو دپاره ټولې دنیا دپاره چې پرده او ستر دا یو فطرتي څیز دی صرف د شریعت حکم نه دی
دا یو انسانی غیرت دی، دا یو انسانی فطرت دی، دا یو انسانی مزاج دی، دا یو انسانی طبیعت دی. دا داسې څیز نه دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حکم دی، د صحابو حکم دی، مخکې د انبیا کرامو. دلته خو لا نبوت او شریعت ملاو شوی نه دی، هغه په ځان پورې پاڼې هغه جوختوي. څه مطلب شریعت لا نشته، خو دا یو فطرتي مسله ده د څه شي، د حیا او د پردې او د ځان د پټولو. دا څه مسله ده؟ دا د فطرت مسله ده، فطرت انساني مسله ده. او ترقي نشته په دې څیزونو کې. که چېرته په لغړوالي کې او ځان ښکاره کولو کې چېرته ترقي وي، دا ټول ځناور به زما استانه زیات ترقي یافته وي، که نه به وي؟ ځناور پرتوګ نه اچوي، ځناور کمیس نه اچوي، ځناور ځان ښکاره کوي که نه کوي؟ خو دا خو څه دی؟ دا انساني فطرت ته چې الله جل شانو پیدا کړی دی، چې ترقۍ سبب دا نه دی که وی دا ځناور به ستاسو نه ښه وی. بیا موږ د دې الټه چلیږو لږ. موږ دا وایو که موږ یو ښځې یو بار اډورټایزمنټ دپاره په ساین بورډ باندې هغې تصویران ولګي، نو موږ څه وایو؟ دا وګوره که نه خلک ډېر اډوانس شوی دی، ډېر مخکې لاړو خلک. او دا وګوره ترقي دې ته وایي. او په خپل دوکان کې زنانو تصویران لګولي، او د ده په میګامارټ کې خیال مې دی، او د ده په میګامال کې او د ده په ګیګامال کې زنانه هغلته ولاړې دي او څه کوي؟ خلکو له سوداګانې ورکوي. زنانه بهر رئیس ده. ځکه مفسرینو حضرات یو ډېر عجیبه خبره ذکر کړې ده، بعضې مفسرینو حضراتو زما ډېره زیاته خوښه ده. د شیطان ابلوز مې ته ویلو فارموله، د شیطان همیشه کوشش دی چې د انسان کمزوری پوینټ ګیر کړي. د آدم علیه السلام یو طرف ته د دنیا د جنت رزق دی، او بل طرف ته یو کمزوري وه د هغه چې الله منع کړی و چې دې بوټي له به نه ورځي. آدم علیه السلام یې هغه طرف ته راواړو چې کومه د هغه کمزوري وه. دقه شان انسان ګوري، انسانان دا سوچ کوي په دې زمانه کې که ښځې مونږ بار راوباسو په دې کې زموږ ترقي ده. څه ده؟ دا د انسانانو هغه ویک پوینټ دی، هغه کمزوری ځای دی چې شیطان یې وله ګرئ. خیال هم دی دې خبرې ته؟ حالانکه په دې کې ترقي نشته، دا خو تباهي ده، دا خو د شیطان وسوسې دي، دا خو د شیطان چالونه دي چې انسان له په قسم قسم طریقو راځي. په دې به ته بیا چېرته بحث وکړم انشاءالله چې شیطان هغه هر انسان له په جدا جدا جامه کې راځي، او بادشاہ څنګه دوکه کوي، او یو عالم څنګه دوکه کوي، یو تبلیغي څنګه دوکه کوي، یو ذکر والا څنګه دوکه کوي، یو حج والا څنګه دوکه کوي، یو عمرې والا څنګه دوکه کوي، یو خانقاه والا څنګه دوکه کوي، یو بازاري او کاروباري سړی څنګه دوکه کوي، یو طالب علم څنګه دوکه کوي. دا د شیطان چل په دې دنیا کتابونه لیکلی شوي. علما کرام په دې ډېر غټ کار کړی، یاد ساتئ. نو فلما ذاق الشجره، نو دا د حیا او د غیرت هغه مسله وخه. فلما ذاق الشجره، کله چې دی هغه بوټی هغه اوسکو بدت لهما سوآتهما، د دې هغه اندامونه ښکارو چې په کومو اندامونو انسان ته تکلیف رسي. بدت ښکاره شو لهما دې دواړو ته سوآتهما، د دې هغه شرمګاهونه او تخفیقا، او دي شروع شو یخصفان علیهما من ورق الجنه، چې ځان پورې د جنت هغه پاڼې رانږدې کولې او ځان یې پې پټو. وناداهما ربهما، اوس الله جل شانه آواز ورکو آدم علیه السلام. آدم علیه السلام ته وفرمیل ګوره ته خو ما په خپلو لاسو پیدا کړی او یا الله تا پیدا کړو، بیا مې دله جنت ترکو، بیا مې تاله حوا علیه السلام پیدا کړه، ته بیا هم د شیطان په وسوسه کې رالی. ما خو تا ته صفا حکم کړو او ته یې د شیطان په وسوسه کې رالی. او دا یو انساني فطرت جوړ شوی. بیا قرآن مجید چې زما او ستا مخې ته دی او موږ سره خبرې کوي، د الله جل شانه د طرف نه اګریمنټ راغلی، الله جل شانه را سره سټامپ لیکلی، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی، جناب محمد رسول الله را لېږلی صلی الله علیه وسلم، هغه صحابه کرام هغې زموږ دپاره نمونه ګرځولي الله جل شانه قرآن کې. دومره واضحه څیزونه موږ سره شته او صرف په وسوسه موږ دوکه کېږو او دا سټامپ مو پرېښی دی. ګوره خیال هم دی دا یو انساني فطرت جوړ شوی دی، د لرې وسوسه شیطان چېرته چاله راغلی اوسه پورې چې دا کار وکړه. څوک ثابتولی شي چې ما له شیطان راغلی او ما ته یې وایي چې داسې وکړه؟ ستا په کاروبار کې چېرته راغلی؟ نه دی راغلی. ستا په مدرسه کې چېرته راغلی؟ نه دی راغلی. ستا په جومات کې چېرته راغلی؟ نه دی راغلی. ستا په خانقاه کې چېرته راغلی؟ نه دی راغلی. ستا کور ته چېرته راغلی؟ ستا بیټکه حجرې ته راغلی؟ ستا واشروم ته راغلی؟ چېرته ستا خواله خو چېرته شیطان نه دی راغلی. ته د هغه په وسوسه سره عمل کوې او د الله جل شانو چې لیکلي سره کړي دي او مهر یې پې والی او سټامپ دی د الله په هغې باندې عمل نه کوې، یو انساني طبیعت وګرځېدو د هغه ورځې. الله جل شانو فرمایي چې الله ورته وفرمایي وناداهما ربهما، دواړو ته الله جل شانو آواز وکړو، اوسې ورته وفرمیل الم انهکما عن تلکما الشجره، تاسو دواړه ما نه وې منع کړي چې دې بوټي ته مه نږدې کېږئ، واقل لکما، او تاسو ته ما نه ویل چې ان الشیطان لکما عدو مبین، چې شیطان خو ستاسو ښکاره دشمن دی. په شروع کې وګورئ آدم علیه السلام شیطان ما بار کړی ولې دی جنت نه، په څه وجه بار شوی؟ تا سره حسد او ستا سره دشمني وه
او مخکې نه چیلنجونه راکړي لاقعدن لهم صراطک المستقیم چې دا انسان برانه بچ نه پاتې کېږي دونه غټه دشمني ته بیا هم دغه خبره مني ما ورته ته ویلي واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین چې دا شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دا الته تاسو په سورة البقره کې ویلو چې الله جل شانه فرمای چې آدم علیه السلام الله جل شانه د جنت نکل راويست د جنت آدم علیه السلام ډیر زیات پریشان ډیر زیاتې جړلیو ډیر مودا آدم علیه السلام بر اسمان ته نشو کته امام خازن رحمت الله علیه ذکر کړ ډیر د حیا نه چې دا ماس چل کړی غلطي وشو بس الله جل شانو دا نه چې تا ګناه وکړه زه به سزا درکوم نه سزا نه وا خو په دې چې د الله جل شانو احسانات او د سکو ما سوکړه ما نه چلو په دې باندې آدم علیه السلام یا الله بس ما معاف کو د جناب محمد رسول الله په واسطه می معاف کا امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کی روایت نقل کړی صحیح روایت ته صحیح حدیث ته هغه حدیث دا چې الله جل شانو آدم علیه السلام فرمایلی الله ما د خپل اخیری بنده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله سره معاف کا ما ته معافي وکړي مغفرت مو الله جل شانو فرمایل چې تاسو پیژنې محمد رسول الله او دا تا کوم ځای کې لیدلې دی آدم علیه السلام فرمایل وای کله چې ما ستا عرش ولید د عرش په بره تختې لیکلو لا اله الا الله محمد رسول الله وای ما وی چې الله جل شانو د خپل نوم سره د چا نوم یو ځای کړی دا به معمولی شخصیت نه خدای داغه په واسطه می معاف کی الله جل شانو بیا آدم علیه السلام ته کلمات خدا چې ټیک ته وسیله دې راکړه او دې د برکت تا ته خیمه تا ته یو څو کلمات خیمه هغه وای نو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه الله جل شانو ته کلمات خدا هغه کلمات په آدم علیه السلام فرمایل هغه به وی الله جل شانو توبه قبول کړه هغه کلمات سری الله تفصیل کې قالا ادوانو به چې ربنا ظلمنا انفسنا خدایا ظلمنا انفسنا موږ خپل ځان ډیر زیاته کړي ظلمنا انفسنا ارزه کې ظلم معنا ظلم نه ګوره یاد ساته ارزه کې ظلم او معنا غاني سو معنی و دلته سمانه ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اعظم ربا ظلمنا مونږه زیاته کړي انفسنا په خپل ځان باندې و ان لم تغفر لنا کته زمونږه بخنه ونکړه وترحمنا په مونږ رحم نکو لنكونن من الخاسرین نو موږ سخت په تاوان کې شو تباب شو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو الله فرمایي تاسو زید جنتنا تاسو په دنیا کې یو بل دشمنان یعنی شیطان او انسان ولکم فی الارض مستقر او پزما کې تاسو د پاره زیاده قراری دی او سورزي بوسیږي او متاع او سنفد الى حين یو خاص وخبوره قال الله فرمایل فيها پدېزما کې تحیون تاسو بخپل زندگی به تیروي و فيها تموتون او پدې کې به تاسو مرئ ومنها تخرجون او واپس په دې ځمکې نه تاسو راو باسل شي صلی الله تعالی علی النبی الکریم